गो او قدرمنو کتونکو اوریدونکو استادانو شاګردانو السلام علیکم. نن زه بیا حاضر یم یو نوي سبق سره او زه نن ټیچینګ کوم په پښتو ژبه کې. ولې چې ډېرو ملګرو ماته میسیجونه کړي چې پښتو ژبه کې لږ ټیچینګ وکړه، نو د هغو په فرمایش باندې زه نن پښتو کې هغه کوم امید ده چې تاسو ته به خوښ راشي. نن زموږ کوم ټاپک راوړی ده هغه ټینسونو حوالې سره ده. لکه انګلیش مو شروع کړی دی او د دې فیصله مونږ کړې ده چې انګلیش به زده کوو. نو انګلیش اول زده کوو نو هغه نه اول مخکې د ټینسونه زده کړو. ټینسونه څه ته وایي؟ ټینسونه یې زمانې، لکه کوم کار په کومې زمانې کې شوی دا ټینس ده. او لکه یو کار پرون شوی نو هغه تیر شوی زمانه ورته یا ماضي ورته یایي. او چې کوم کار اوس کېږي یعنې زه اوس کومه نو دا پریزنټ ورته یایي، انګلیش کې پریزنټ ټینس موجوده زمانه. او کوم کار به سبا کېږي انشاءالله هغه ته فیوچر یایي، مستقبل یایي. نو د ټینسونو درې مینس کوم هغه دي قسمونه دي، هغه درې دي. یعنی پریزنټ موجوده د اوس، پاست تیر شوی ماضي او اردو کې ورته وایي فعل ماضي. او فیوچر مطلب مستقبل، سباون سبا راتلونکې ورځ یا بل سبا راتلونکې ورځ. یعنی چې کوم کار نوي شوی او بیا مونږ کوو بله ورځ، یعنی په فیوچر دته یایي فیوچر، او پښتو کې ورته یایي مستقبل سباون، او اردو کې ورته وایي فعل مستقبل. دا موجوده زمانه شوه، یعنی فعل د دې به ولیکو دته یایي فعل حال. ٹھیک شو؟ او دا پاست دی، دا فعل ماضی. شاباش، فعل ماضی. او دا فیوچر شو، دته څه یایي؟ فعل مستقبل. فعل مستقبل یعنی هغه کار چې په مستقبل کې کیږي، فعل یې کار ته. ٹھیک شو؟ اوس راځو دا درې مینس کوم هغه دي ټینسونه دي، دا مو وپېژندو چې دا فعل حال دی، دا فعل ماضي، دا فعل مستقبل، پریزنټ، پاست او فیوچر. اوس راځو د سب، یعنی د څه حالتونه دي او فیوچر څومره حالتونه دي او پریزنټ څومره حالتونه دي. د هر فعل څلور حالتونه دي، دا یاد وساتئ. او که دا تاسو یاد کړو نو انشاءالله العزیز تاسو ته به انګلیش زده کول ډېر آسان شي. نو راځو هغه کوم حالتونه دي د پریزنټ والا، پاست والا او فیوچر والا، چې هغه موږ زده کړو نو موږ ته انګلیش زده کول انتهایی آسان شي. ګوره یو غونتې دي، یو شان دي. تاسو دې کې یو ته دا زده کوي که نه، پریزنټ والا حالتونه زده کوي، نو پاست والا هم هغه شی دي او فیوچر والا هم هغه شی دي. نو راځو اول د پریزنټ والا څلور حالتونه ګورو چې هغه کوم دي. نمبر 1 سمپل پریزنٹ. دا پہلا حالت شو پریزنٹ والا. 2 نمبر پریزنٹ کنٹینیوس. دریم حالت ویشی پریزنٹ پرفیکٹ. اور څلورم حالت ویشی پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس. continuous.
قدرمنو خدا تاسو زده کوي نو سیم همدا شی پاست کې رسی دا سمپل پریزنٹ دی دا به سمپل پاست شي دا پریزنٹ کنټینیوس دی دا به پاست کنټینیوس شي دا پریزنٹ پرفیکٹ دی دا به پاست پرفیکٹ شي دا پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس دی دا به پاست پرفیکٹ کنټینیوس شي همدغه شان future simple, future continuous, future perfect او future perfect continuous دا حالتونه دي نو د سمپل پریزنٹ څه معنا ده څه ساده سمپل ساده ته وایي که سمپل پریزنٹ ساده حالت دی پریزنٹ والا دته اردو کې مو یایو فعل حال مطلق یا ساده زمانہ دی موجودہ پریزنٹ کنٹینیوس فعل حال جاری ورته یایو فعل حال جاری او پریزنٹ پرفیکٹ توای فعل حال مکمل یعنی کوم کار مکمل شوی او په موجوده حالت کې مکمل شوی په موجوده زمانه کې هغه ته فعل حال مکمل وای او پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس کوم کار موجوده حالت کې مکمل شوی او بیا جاری وي مکمل وي او جاری وي هغه ته څه وایي هغه حالت ته پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس فعل حال مکمل جاری یعنی مکمل شوی وي او جاری وي د دې نه دا مطلب دی راځو د سمپل پریزنٹ تعریف څه دا څنګه موږ پیژنو څه دا فقره یا جمله present tense simple tense تا او کدی بل tense تا صحیح شو اے دے اردو کے پہچان مونږ کوو عزیزانو سمپل پریزنٹ اردو کے دا پہچان بھائی څنګه کوو سوری دا لگ آغا صحیح پا کی ختم شوی دا پہچان دا دا سو اردو کے با ہمیشہ الف رسی اور ہے برسی لکا تا ہے تی ہے تے ہیں اور تا ہوں دا پہچان دا اور اردو کے اور انگریزی کے سا پہچان دا انگریزی کی دای پہچان دا صد پہلا فارم استعمالی گی دے ورب والا پہلا فارم با استعمالی گی اور ہی شی ایٹ سربا ہی شی ایٹ سربا ورب سرا ایس یا ای ایس لگی ایس یا ای ایس لگی دنه یو جمله اردو کې اخلو به د ټرانسلیټ کوو وہ جاتا ہے وہ جاتا ہے ادا انګریزي وتی شي وہ ہی ٹھیک شو ہی جانا انګریزي چې شیدا گو صحیح شو ما تاسو ته وې هی شي ایٹ سره ورب سره و چې لګي ایس یا ای ایس نو گو سره مو ای ایس لګاو ہی گوز ٹھیک شو دا وہ جاتا ہے وہ جاتی ہے شی گوز داغا شی گوز وہ جاتے ہیں دے گو دے سرب ایس یا ای ایس نہ لگی ما تاسو ته ویل کنه هی شی ایٹ سرب ایس یا ای ایس ورب سره لگی ٹھیک شو دے گو میں جاتا ہوں آئی گو نو دا تاسو قتل صدا وہ جاتا ہے ہی گوز وہ جاتی ہے شی گوز وہ جاتے ہیں دے گوز دے گو اور میں جاتا ہوں آئی گو
दा शो सिंपल प्रेजेंट यानी देखिए सिर्फ द वर्ब पहला हालत इस्तेमालीगी लगा ईट, ड्रिंक, गो, कम दादे फेल या दे वर्ब पहला हालत दी। मैं खाता हूँ द अंग्रेजी बची शेशी आई, मैं आई खाता हूँ ईट, मैं खाता हूँ क्या खाता हूँ और दद के ऑब्जेक्ट लगावेल शई आई ईट एन एप्पल, ज सेब खुरम मैं एक सेब खाता हूँ। आई गोरा आई इस्तेमाल सब्जेक्ट इस्तेमाल शो, ईट वर्ब इस्तेमाल शो पहला हालत, एन एप्पल दो के ऑब्जेक्ट इस्तेमाल शो का सिर्फ दल तपुरे वी का ना आई ईट मैं खाता हूँ बयान जुमला सही दा अतिश खुरे आगा पके मेंशन के नो आगावा जुमला मुकम्मल शी आई ईट एन एप्पल ज सेब फ्रॉम। मैं स्कूल जाता हूँ आई जाता गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ फिलहाल मुतलक मिसालुना नो अजीज़ तलबा नन दागा टॉपिक दुमरा परे डेरो सिंपल प्रेजेंट पुननु वेलो सबब इंशाअल्लाह अल अजीज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस पहचान बको तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सतवाई अगर दाता सो सजदा कई गोरा द्रे ज़माने दी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ठीक शो दा तास सजदा कई बेद हर यो टेंस सालोर हालतुन दी अगर प्रेजेंट वाला सिंपल प्रेजेंट शो ठीक शो द्वेम चीज़ शो प्रेजेंट कंटिन्यूस शो द्रेम चीज़ शो प्रेजेंट परफेक्ट शो चलोराम चीज़ शो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हम दा से पास्ट वाला सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम दा से द फ्यूचर वाला सिंपल फ्यूचर टेंस कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस नुदा हालतुना तासुयात कई इंशाअल्लाह वल अजीज़ जब उर्दू की मुँह पहचान को बिया वो अंग्रेज़ी के ट्रांसलेट को नो इंशाअल्लाह तास तब डेरा आसानीशी और अला दिमुता आसानी की दा सबक समुखयू मुखपल सुकुम दी तालिब इल्मान यू और सजान यू और दे दा मतलब दे मुँह चाहता सबक खयू नो दे के मुँह तखपला मतलब दा ज़कड़ कीगी यानी खपला मुँह पॉलिश कीगू और मुँह बोल्ड कीगू नो इंशाअल्लाह बल सबक के वो मिलवीगू तरागे परे ज़गवारम तासुना इजाज़त द खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।